زمونږ د پراپرټي ډیلر اسوسییشن په ملګرو باندې روزګارونه بندوي. عزتمندو اتحاد په تعاون سره ده ځکه ګرب ټیمو اسوسییشن ملګرو تاسو خواست چې ارزه ولاړ یې د سټیټ لراشه دا کوم چې د کمیټې ممبران دي بدل زما خپل راشه په دې ډله کې موږ سره شریک د تاجر فدریشن ملګرو په دې ډله کې موږ سره شریک د تاجر اتحاد ملګرو په دې ډله کې موږ سره شریک د متحده شاپکیپل ملګرو تاسو یو جهان مننه کوم. ملګرو تاسو ټول کسان د یو میاشته زموږ تقریرونه درځي سوشل میډیا باندې اخبارونو باندې مختلفو ذرایعونه خبرېږي به چې مسله څه روانه ده. مې زموږ خبرې شوې دي د هغې باره کې زه خپل ملګري راغواړم چې تاسو په هغې باندې یو څو خبرې وکړي. جناب کرامت شاه بھائی سروازه مخکې ما په 13 جمعه د خانمۍ تاڼۍ مخې ته هم احتجاج باندې ویلو او نن ورته ستاسو په وساطت سره وایم چې ټیمو صاحب دا ما ته پته ده دا د تحصیل ممبرانو ته پته ده چې ستا اصلیت څه دی. دا ته په 400 باندې په دې سټریټ لایټ باندې څومره پیسې لري د حکومت نه. نو زما ډي سي صاحب ته دا خواست دی چې ډي سي صاحب ته صرف د پراپرټۍ والا یو دفتر سره د 50 کسو او د 100 کسو چوله روانه ده صرف د دا بندول غواړي او دا خلک دې ته جوړول غواړي چې سبا روډونه باندې شوکې کوي او ډاکې کوي. ځکه چې دا زه بار بار وایم ټیمو صاحب او ډي سي صاحب ته زه دا خواست کوم دې ټیمو ته خو په دې صاحب باندې ما ته ځان په بد ښکاري چې ده ته زه صاحب وایم خو ډي سي صاحب زه تاته دا خواست کوم چې ته راشه او د ټیمې چې 400 کسان تنخواه لي نو په 400 کسانو کې 50 کسه په ټیمې کې نشته. دا ټول د خانانو په حجرو کې او د بدماشانو په حجرو کې هغوی سره ټوپکباري کوي او د هغوی خدمت کوي. دا حتی دغه دی دا حق دی. زه دا ویمه چې په ټیمې کې څومره کرپشن کېږي دا ما ته پته ده او دې دې راشي چې په دې چوک کې ورته ثابت کړم په دې چوک کې ورته په پروف سره ووایم. ځکه زمونږ د ډي پي او صاحب نه یو ګیله ده زمونږ د پراپرټۍ والا د پولیس د ډي پي او د 400 نه یو ګیله ده چې ډي پي او صاحب کله مونږ سره حد درجې ظلم وشي نو تعالی فیار کې چې ورګه په دې کې انویسټیګیشن به کېږي په دې کې به دا کېږي په دې کې به نقشه جوړېږي. نو ډي پي او صاحب دا د دې ټیمو ته لیست راولېږي او په زنانه باندې او کوم خلک چې په نه 3 کاله مخکې مړ دي په هغوی باندې فیار کوي. نو ډي پي او صاحب د دې خو تاړو انویسټیګیشن ونه کوه د دې خو تاړو تصدیق ونه کوه. څنګه چې زه وایم دا ماته نه دا هر د تحصیل ممبر ته پته ده چې د 400 په ټیمې کې څه کېږي او څومره کرپشن کېږي او څومره صفایي کېږي. سټریټ لایټ تاسو په 400 کې وینئ د دې د کال 100 لکه روپۍ صرف د مرمت پاس کېږي. نو ډي سي صاحب سره دې تپوس ولې نه کوې ته صرف د غریبو او د لیګل چې کوم پراپرټۍ والا مزدوري کوي او ځان له رزق ګټي او حکومت خو له نشي ورکولی یو پراپرټۍ دفتر سره څنګه چې زه بار بار وایم 100 کسه په روزګار دي نو دا 100 کسه شکو ډاکو ته دغه جوړی چې دا سبا دوی روزګار نه نو ما ته دوی وایي چې دوی به څه کوي په لار به شوکې کوي غلاګانې به کوي ډاکې به کوي. دا زه ډي سي صاحب ته وایم چې دا نن دا خلک احتجاج په ذریعه راوتي دي د دې حل راوباسه او څنګه چې ما ویلي چې دوی خلکو ته وایي چې دا صوبایي حکومت پاس کړی دی نو ټیک ده دغه خو صوبایي حکومت پاس کړی آیا دا مردان په صوبه کې نه راځي په هغې کې خو یو 419 420 لګېدلی آیا دا پېښور په صوبه کې
نه راځي هغې کې خو یو 419 420 نه لګېدلې خو 400 ډېره پاسمانده ده او ډېره غریبي ده او ډېر غریبانان پکې اوسېږي دې کې د تپوس څوک نشته ځکه تا په پراپرټۍ والا باندې او په روزګار په خلکو باندې 419 420 لګولې ده دا په کم بیس ته لګولې ده زه دې د 400 انتظامي ته دا ویمه د دې خپلو غریبو په وساطت سره چې تاسو راشئ او دلته موږ ته ثابت کړئ چې تاسو 419 420 په کم بیس لګولې ده ولې دې پراپرټۍ والا وروڼو غلا کړې ده دا مافیا ګروپ دی ته په هغه خلکو ولې نه لګې والله که د هغوی نوم هم اخیستی شي خو صرف د غریبو خلکو ته دا چل دی صرف روغو خلکو ته دا چل دی صرف روزګاریانو خلکو ته دا چل دی نو زه خپلې خبرې راټولوم خدای یو ورته وایم چې د دې مخنیوي وکړه او که د دې مخنیوي دې ونه کړه نو بیا به په بدله طریقه راوځو او بیا په دې چوک کې تر هغې ناست یو چې تر کوم ته کور ته نه لېږلې والسلام منګ ان شاء الله خبرپور احتجاج کوو منګ به موټر ویم بندو منګ به کولاډې روډ بندو منګ به په هر طرف باندې خپل کوشش کوو چې منګ سره کم ظلم کیږي چې منګ د هغې مخنیوي وکړو ځکه چې موږ حق حلال رزق ځان لګټو موږ چا سره ظلم نه کوو زیاتیا نه کوو دوی ته مجبورۍ چې یاره موږ راپاسو او په سړکونو شوکې ډاکې کوو نو دغې ته به انشاءالله موږ دا خبره نه رسوو موږ به خپل حق په خپله باندې غواړو والسلام